راهیلاسنه د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ سره تعلق لري او له تیرو 15 کالو راهیسې په امریکا کې اوسېږي. هغه له تیرو 10 کالو راهیسې په نیوجرسي ښار کې میشت ده او د جایدادونو کورونو د خرڅولو او اخیستلو روزګار کوي. نوموړي وایي د کرونا وبا راتلو وروسته هم دا روزګار د خرڅولو په لړ کې نور ښه شوی دی او دا وخت په نیوجرسي کې د کورونو خرڅولو دنده په ښه ډول روانه ده، ځکه چې د کرونا وروسته دې سیمې ته د خلکو راتګ زیات شوی دی. د دې ترڅنګ د بانکونو لخوا هم اوس په اسانو شرطونو قرضې ورکول کیږي. फ्यू मंथ्स कुछ मंथ्स जो है वो थोड़ा सा जो है वो मार्केट स्टैंड स्टिल पे थी. یو څو میاشتې دا روزګار کمزوری شوی و او خلک ویریدلی و چې ګنې دا روزګار به بیخي خراب شي، خو داسې څه هم ونه شو او کاروبار لا ښه شو. اوس داسې ځایونه هم شته چې زموږ سره د یو ځای لپاره 15 اخیستونکي موجود دي، نو دا د اوس د دې روزګار حال دی. तो इस तरह जो है वो मतलब ये सिचुएशन है कोविड के बाद प्रॉपर्टीज़ की. نوموړي وایي د کرونا وبا له امله کاروباري ځایونه اخیستل خرڅول کم شوي دي، خو د اوسېدلو لپاره ځایونه اخیستل زیات شوي دي او په خصوصي توګه د نیویارک ښار سره نږدې کېدو له امله د بهر نه هم د کور اخیستلو لپاره د خلکو راتګ پیل شوی دی. د لاک ډاون په وخت د کاروبار په اړه راهیلاسنه وایي د دې روزګار سره تړلي خلک د دې نه زیات اغېزمن شوي نه دي. د کرونا وبا وروسته د ژوند په اړه نوموړي هیله څرګندوي چې د ویکسین راتلو وروسته اوس په خلکو کې یو امید پیدا شوی دی چې ژوند به بیا په زوړ شکل کې زر راشي. जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस तो इतना ज़्यादा क्लोज नहीं. په خصوصي توګه د هوټلونو کاروبار ډیر بندېدو اړخ ته نه دی روان، خو هغه کاروبارونه چې پکې د یو تن موجودګي ضروری و لکه د ټیوشن مرکز یا داسې نور، نو په هغې اغیز پریوتی دی. په غیر نصابي سرګرمیو کې چې کومو خلکو سرمایه کاري کوله هغه لږ ودرېدلي دي، خو ځینې خلکو خپل روزګار ژغورلی هم دی. که وګورو نو کمرشل یا کاروباري اړخ اغیزمنه شوی هم دی. बंद भी हो रहे हैं तो कमर्शियल हिट हुआ है. कोविड ने कमर्शियल बिजनेस को काफ़ी हिट किया है. راهیلاسنه وایي په دې وخت کې د کورونو اخیستل اسان دي او باید د کرایې ورکولو په ځای که خپل کور واخیستل شي اخیستونکي به په ګټه کې پاتې شي. इतने हैवी रेंट्स आजकल चल रहे हैं और वो इंक्रीज ही हो रहे हैं. तो ये कि फिर और आपको کرایې ډېرې زیاتې دي او لا نورې زیاتېږي. دغه کورونو د یوې میاشتې یا 2 میاشتو په نوټس خالي کولی هم شي. په زړونو کې ویرې هم وي، نو که د چا په زړه کې کومې پوښتنې وي موږ یې ځوابونه هم आपके ورکوو. फियर्स हैं उसके बारे में कि क्यों कैसे, वो आप बिल्कुल डिस्कस करें और उसके बाद आपको हम उसका जवाब देंगे. کرونا وبا او بیروزګارۍ په اړه نوموړي وایي اوس د حکومت لخوا اسانتیاوې ورکړل شوي دي، خو کال یو نیم کال به خامخا ستونزې وي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.